بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د عامه سپارې سبق نمبر 7 ترکیب به انشاءالله کو، لفظي ترجمه او ترکیب به انشاءالله کو. نو زمونږ نن 21 22 23 24 او 25 26 د 21 نه واخله تر د 26 آیاتونو پورې 21م 22م 23م 24م 25م او 26م دا شپږ آیاتونو به نن مونږ لفظي ترجمه او ورسره بیا مکمل طریقې سره دا ترکیب کو. دا ترکیب که بیا مونږ د سبق په دوران کې کو کنه نو بیا به راته ډېر مشکل وي. زه به پې اوس پوهوم خو دا نقشې که بیا هغه وخت کې جوړو نو ټایم به ډېر زیات اخلي، تقریبا د نیمې ګنټې نه به هم زیات ټایم اخلي. نو زه کوشش کوم چې په دې نقشو باندې اول نقشې جوړوم بیا په هغې باندې تاسو پوهوم. ان معنا ده بېشکه، اول لفظي ترجمه کو. ان بېشکه جهنم دوزخ، جهنم دوزخ. کانت معنا ده دے، کانت معنا ده دے. مرصادن انتظار کون کے، مرصادن انتظار کون کے. للطاغین د اعلام جاره معنا ده د پاره. الطاغین د طاغین جمع ده، د طاغین جمع ده. نو طاغین سرکشان، للطاغین د سرکشانو د پاره. مآبن ټکاونه ده، د اوسېدو ځای دی. لابسینا، لبس یلبس معنا ده اوسېدل. لابسینا اوسېدونکي دي، لابسینا د لابسون حالت نسبی و جری لابسین راځي. لابسینا اوسېدونکي دي فیها پدې کې یعنی پدې جهنم کې. احقاب د حقب جمع ده یا د حقبتون جمع ده. حقبتون معنا ده د یعنی مودې ته یو وخت ته حقبتون وی او اوږدې زمانې ته احقاب وی. حقبتون اوږد وخت ته وی او د اوږد وخت بیا جمع احقاب راځي. نو اوږدې مودې پورې یعنی اوږدې زمانې پورې. لا یذوقون دوی به نه سکي فیها په د جهنم کې بردن یخواله ولا شرابا او نه د څکلو څه الا مگر سکیبه. الا معنا ده مگر سکیبه. حمیما ګرمې اوبه، وغساقا او وینې زوی یعنی د وینو د پیپ چې کوم وي هغه یادوي. نو دې ځای پورې دا یوه جمله به جوړیږي. او جزاء وفاقا، جزاء معنا ده دا بدلوي، دا به بدلوي. وفاقا معنا ده پوره پوره. نو دې جزاء دپاره مونږ به یا یجزونه، یجزونه یا جزینا. یجزونا فعل مضارع یا جزینا فعل ماضی، دا به له محذوف روباسو. نو دا بیا ځان له یوه خپله جمله جوړیږي. جزینا جزاء وفاقا، دا ځان له یوه خپله جمله جوړیږي. خو د ان جهنم كانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیها احقابا لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا. دې ځای پورې به دا ټوله یوه جمله جوړیږي. دا څومره آیاتونه چې دي 15 آیاتونه دې نه به ټوله یوه جمله جوړیږي. او دا به د ان دا ان چې دا حرف مشبه بالفعل دی. ان حرف مشبه بالفعل دی. د حروف مشبهونه یو حرف مشبه بالفعل دا ان دی. دا ان معنا بېشکه. جهنم ګورئ دا حروف مشبه بالفعل چې دی که نه دا په جمله اسمیه باندې داخلیږي یعنی مبتدا او خبر باندې. نو چې هغه کم مبتدا وي هغه د ان اسم شي، هغه به منصوب وي، حالت نسبی کې به وي. او چې کوم خبر وي هغه به مرفوع وي. نو هغه خبر به ورله بیا دومره ډېر 15 آیاتونه به د ان خبر جوړیږي. د ان اسم کم یو دی؟ جهنم. ان حرف مشبه بالفعل او د اسم جهنم دی. دا لفظا منصوب دی، لفظا منصوب د ان اسم شو. ان حرف مشبه بالفعل، جهنم لفظا منصوب د ان اسم شو، د ان اسم شو. اوس به ان خبر غواړي نو د خبر د پاره به اوس دا ټول آیاتونه مونږه ټول رایوځای کوو، د دې ترکیب به کوو او هغه به بیا د دې ان دپاره خبر جوړیږي. د ان اسم فی الحال جهنم شو. کانت فعل ناقص دی، کانت فعل ناقص دی. په دې کې هي ضمیر مستتر، هي ضمیر مستتر مرفوع محلا د دې کانت اسم شو، د دې کانت اسم شو. دا کانت چې دی که نه فعل ناقص، افعال ناقصه دیم اسم او خبر غواړي. نو د دې کانت خو د دې افعال ناقصه چې کوم اسم وي هغه مرفوع وي.
د حروف مشبه اسم منصوب وي او د افعال ناقصه اسم مرفوع وي نو کانت دا فعل ناقص شو په دې کې هي ضمیر مستتر مرفوع محلا د دې اسم شو د کانت اسم شو مرصادا د کانت اول خبر شو د کانت اول خبر شو اوس دویم خبر د پاره ول د ټول آیاتونه مونږ را یو ځای کوو نو بیا به د کانت دویم خبر شي نو کانت به د خپل اسم او د دوانو خبرونو سره د ان خبر جوړیږي ٹھیک شو جی نو کانت هي ضمیر د دې اسم شو مرصادا خبر اول شو د کانت خبر اول شو لام جاره ده لام حرف جر الطاغین صيغه اسم فاعل الطاغین ده دا صيغه اسم فاعل ده او په دې کې هم ضمیر مستتر ذوالحال شو دا ذوالحال شو ٹھیک شو معابن دا مصدر میمی ده او دا خبر ثانی ده د کانت خبر ثانی شو د کانت خبر ثانی شو للطاغین حرف جار دا لام حرف جار الطاغین صيغه اسم فاعل پدې کې هم ضمیر مستتر ذوالحال محلا مرفوع هغه ذوالحال وي ٹھیک شو نو ذوالحال د پر بیا د حال ضرورت وي او دا معابن دا د کانت خبر ثانی شو د کانت اول خبر مرصادن دی دویم خبر معابن شو خبر ثانی شو ٹھیک شو اوس دا للطاغین چې دې کنه للطاغین جار مجرور دی دا د معابن د دې معابن خبر ثانی د معابن خبر ثانی دی د دې لپاره للطاغین دا متعلق مقدم شو خو اوس فی الحال نه ځکه په طاغین کې ذوالحال شو موږ سره ضمیر چې کوم فاعل هغه موږ سره ذوالحال شو نو دا ذوالحال او حال چې ملو شي هغه به د طاغین فاعل شي ٹھیک شو نو هغه طاغین صيغه اسم فاعل به د خپل فاعل سره ملو شي هغه به د حرف جر د پاره مجرور شي او د جار مجرور به بیا د معابن خبر ثانی د پاره مونږه دغه جوړو متعلق جوړو خو اوس نه فی الحال لام حرف جر الطاغین صيغه اسم فاعل هم ضمیر په دې کې ذوالحال شو او معابن دا خبر ثانی شو د کانت لابسین صيغه اسم فاعل په دې کې هم ضمیر اغم ذوالحال کا فيها جار مجرور دا متعلق شو د کانت فعل احقابا مفعول به شو احقابا مفعول به لا نافیه یذوقون فعل مضارع معلوم او په دې کې واو ضمیر بارز دا کم واو چې دی دلته دا ضمیر بارز په دې کې فاعل شو او فيها جار مجرور دا د یذوقون فعل متعلق شو بردن معطوف علیه واو حرف عطف لا زائده ده دا لا زائده ده دا تکرار د پر راځي دی ته لا تکراریم وي او لا زائده مرته وي لا زائده او شرابا معطوف دا معطوف علیه چې ملو شي کنه نو دا مستثنا شو ځکه مستثنا منه شو ځکه دلته حرف استثناء دی الا حرف استثناء شو بردن معطوف علیه و عاطفه شرابا معطوف علیه دا مستثنا منه شو الا حرف استثناء حمیما معطوف علیه و عاطفه غساقا معطوف علیه دا مستثنا شو دا مستثنا د خپل مستثنا منه سره دا مفعول به شو شو مفعول به شو اوس دا لا یذوقون فعل فاعل دا فعل فاعل د خپل مفعول به او د دې خپل متعلق جار مجرور دا فيها جار مجرور چې دی سره فعل د خپل فاعل مفعول به او متعلق سره دا حال شو اوس مخ کې واپس ګورئ لابسین کې هم ضمیر ذوالحال لابسین کې هم ضمیر ذوالحال ٹھیک شو جی دا لابسین صيغه اسم فاعل پدې کې هم ضمیر ذوالحال دا د دې حال سره ملو شو نو دا ذوالحال د خپل حال سره ملو شو نو دا فاعل شو نو صيغه اسم فاعل د خپل فاعل صيغه اسم فاعل د خپل فاعل د ذوالحال او حال چې یو ځای شو نو دا فاعل شو نو صيغه اسم فاعل د خپل فاعل او مفعول به او متعلق سره صيغه اسم فاعل د خپل فاعل مفعول به او متعلق سره دا بیا حال شو ٹھیک شو جی دا نو اوس ګورئ په دې للطاغین کې چې کوم ذوالحال کنه ذوالحال للطاغین صيغه اسم فاعل کې چې کوم ذوالحال هغه د خپل حال سره ملو شو للطاغین صيغه اسم فاعل
پدې کې هم ضمیر ذوالحال د خپل حال سره ملاو شو نو دا فاعل شو. صيغه اسم فاعل، صيغه اسم فاعل د خپل فاعل سره، صيغه اسم فاعل د خپل فاعل سره دا مجرور شو د لام جاره لپاره. صيغه اسم فاعل د خپل فاعل سره دا د لام جاره لپاره دا مجرور شو. دا لام جاره د خپل مجرور سره، لام جاره د خپل مجرور سره دا متعلق مقدم شو د معابن خبر ثانی لپاره، معابن خبر ثانی لپاره. لام جاره د خپل مجرور سره متعلق مقدم د دې معابن خبر ثانی لپاره. ٹھیک شو جی. نو دا کانت فعل ناقص د خپل هي ضمیر اسم، د خپل اسم او د خبر اول او د خبر ثانی، د خبر اول او خبر ثانی سره دا جمله اسمیه خبریه خبر شو، جمله اسمیه خبریه خبر شو د ان لپاره. ان د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شوله. ٹھیک شو جی. نو دا خو ډیر اوږد ترکیب د 15 آیاتونو دا ټول مونږ رايوځای کړل. عرب دغه شان دا ټول ترکیبونه نه رايوځای کوي، هغه صرف او صرف ان حرف مشبه جهنم د دې اسم شو، كانت فعل ناقص بس جهنم د دې اسم شو، بس دومره درته وایي. كانت فعل ناقص پدې کې هي ضمیر د دې اسم شو، مرصادن د دې خبر شو، بس دومره پورې درته وایي. للطاغین دا جار مجرور دا متعلق شو د معابن خبر ثانی. كانت د یو خبر ثانی چې خبر اول مرصادن دی او دویم خبر ثانی دا معابن شو. ٹھیک شو، بس دومره پورې وایي. دا خبرې خو اوس پوره شوې. اوس د بل آیات له راځو جزاء وفاقه لپاره. جزاء وفاقه لپاره چې دی دلته کې جزینا ورله موږ محذوف راوښکلی و، که ته ورله جزینا نه راوباسي او یجزونا فعل مضارع ورله روباسي، یجزونا، یجزونا معنا نه موږ به جزا ورکو، موږ به بدله ورکو، او جزینا معنا نه موږ بدله ورکړه، جزینا موږ بدله ورکړه فعل ماضي ده. دا جزینا فعل ماضی معلوم او نه ضمیر بارز د دې فاعل شو، نو فعل د خپل فاعل او دا جزاء دا موصوف شو، وفاقا صفت، موصوف صفت دا مفعول مطلق شو د دې جزینا فعل لپاره. جزینا فعل د خپل فاعل او مفعول مطلق سره جمله فعلیه خبریه شو، دا جمله فعلیه خبریه شو. دا صرف دومره شو. یا داسې ووایه یجزونا، یجزونا چې دا فعل مضارع معلوم او پدې کې دا واو ضمیر بارز د دې فاعل شو، نو فعل د خپل فاعل او دا جزاء وفاق موصوف صفت ولا مفعول مطلق کا فعل د خپل فاعل او مفعول مطلق سره جمله فعلیه خبریه شو. ٹھیک شو جی. نو که دا جزینا جزاء وفاقا دا جمله فعلیه خبریه جوړه، دا جزاء وفاقا موصوف صفت په ولا مفعول مطلق جوړیږي. صحیح شو جی. نو دا زمونږه د نن ورځې درس دا ان جهنم کان مرصادا واخلا جزاء وفاقا پورې دا شپږ آیاتونه مونږ د دې مکمل لفظي ترجمه او د دې کم مختصر او آسان انداز کې راکم مونږ نقشه جوړه کړې ده، دغه ترتیب باندې مونږ ترکیب وکړو. کم ملګری پې یا څوک پې نه پوه شوي نو هغه بیا ماته کمنټ کې ویلی شئ، زه به انشاءالله دوباره په دغه باندې تاسو پوه کړم. نو دا زموږ د نن ورځې درس و، راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.